أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق علیه. دې حدیث شریف کې 5 مباحث ته خیال کوئ. اول باس احوال دراوی د حدیث شریف، دویم باس مختصر تشریح د حدیث شریف، دریم باس ما هو المقصود من الحدیث، حدیث کې څه مقصد دی، څه بیانول غواړي. صاحب د مصابیح او صاحب د مشکات په ایراد د حدیث کې دلته څه غواړي. څلورم باس حل د الفاظ مفرده او اعتراضات او جوابات. پنځم باس مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره. اول باس احوال د راوی د حدیث شریف. د دې حدیث راوی د سیدنا عبدالله ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ. مور زینب بنت مزعون دا عثمان ابن مزعون خوروا. دا نبوت په 3 کال پیدا شه مکه مکرمه کی او د پلار سره ایمان راوړو په داسې حال کې چې ماشومو. اوله غزا چې د پکې عیسی اخیستې دا غزوه خندق دی او د غزوه خندق نه وروسته ټولو غزواتو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شریک شوی او فتح مصر کې هم شریک و. فارس ته هم لاړه په داسې حال کې چې غزا کوونکی و. تپوسونه به ډېر کول، دقیق العلم او ډېر باریک علم خاوند او ډېر پرهیزګار او متقي سړی و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو په اتباع کې ډېر مضبوط، په عبادت او بزرګۍ او تقوا کې ډېر مشهور و. د نبی علیه السلام د سنتو به ډېر اهتمام کو. یو ځل یو سفر کې شاګردانو سره روان دی، لاره کې لاړ، یو ونې د لاندې کېناستم، داسې لکه سړی چې اودس ماتی او واپس راغی. شاګردانو ته تپوس وکړ چې دا ولې، ستا خو ضرورت نه و. دی ورته وایي یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سفر کې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته پړاو اچولی و او د دې ونې د لاندې خپل حاجت ضروري بشري تقاضا پوره کړه. نو ما هم داسې وکړه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع وشي. دومره په اتباع سنت کې پوخته و. د حجاج ابن یوسف په اشاره د عبدالله ابن زبیر د شهادت نه وروسته په خپه باندې په نیزه چاووه او د هغې زخم نه بیا وفات شو. 4 هجري کې د 4 کالو په عمر باندې او په فخ کې دفن شو چې مهاجرینو مشهوره مقبره وه، اوس ورته مقبره الشهدا وایي. د ده نه 2613 حدیث روایت شوي. دی د مکسرینو نه دی په روایاتو کې، زرو نه چې چانه زیات روایت یې ته مکسرین وایي او یو څو صحابه دي چې د هغوی نه د زرو نه زیات روایت شوي دي. په ټولو کې اول نمبر ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. د ده نه 5304 حدیث روایت شوي. دویم نمبر انس رضی الله، دویم نمبر عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه دی. 2613 حدیث دی روایت شوي. دریم نمبر انس رضی الله تعالی عنه دی. 2280 حدیث دی روایت شوي.
څلورم نمبر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها وعن ابیها وعمن آمن ببراءتها دا غینا 2210 حدیث روایت شوی. شپږم نمبر عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا غنا 1460 حدیث روایت شوی. وم نمبر جابر رضی الله تعالی عنہ د دنه 1540 حدیث روایت شوی. اتم نمبر ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ ده 1100 حدیث دی روایت شوی. تدین علاوه نو ټول قلیل الروایت لږ روایت شي. نو ده په مکسرینو کې دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف. حدیث شریف ته وګورئ. وعن ابن عمر رضی الله عنه حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت قال دے وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی بنی الاسلام علی 5 بنا شوه د اسلام په 5 خبرو. شهادت اللہ الہ الا اللہ جو گواہی د دې خبرې چې د الله نه بغیر بل معبود نشته. وان محمدا عبده ورسوله اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بندہ و رسول دی. دویم و اقام الزکاة صلاة منز و درول. دریم و ایتاء الزکاة زکاة ورکول. سلورم والحج پینزم و صوم رمضان در رمضان شریف روجنی والمتفقون علیہ. دی حدیث شریفان بخاری و مسلم اتفاق کرے شیخین. دا مختصر تشریح دا حدیث شریف. دریم بحث ما هو المقصود من الحدیث. حدیث شریف مقصد بیان د اجزاء و مهمه د ایمان کوي. بنا پدې چې ایمان او اسلام کې اتحاد شي او که اسلام مغایر شي د ایمان نه. نو بیا مقصود بیان د عظیم و شاعرو د اسلام کوي چې دا 5 دي او غرض د رد په هغه فرقو چې ایمان مرکب نه ګڼي. مقصد رد دے پا متکلمینو چی ایمان مرکب نگنی. اگو رئی و ایمان مرکب دے در شئینو نا اجزاو نا ہر چیز چی اجزا لری اغا مرکبی نا ایمانم مرکب شی. وکل مرکب یزید و ینقصو ہر مرکب کی زیادت و نقصان رات لیشی نو پل ایمان یزید و ینقصو. پا متکلمینو رد دے چاہی دے ایمان دا زیادت و دا نقصان قائل ندی. مقصد داد سلورم بحث حل د الفاظ مفرده و اعتراضات و جوابات. ابن عمر دل ترسا الف لکل شوه ده ځکه ابن د عالمین و متناسلین په منځ کې نه دی راغلی. بنی الاسلام علی 5 بنیاد د اسلام ایښودل شوی په 5 خبرو. دی کہ یا استعارہ مکنیہ دا یا استعارہ طبعیہ دا یا استعارہ تمثیلیہ دا دریوان احتمالات پکشتا. یا خدا دے چہ دا اسلام تشبیح ورکڑی دا دیو آبادی سر. نو اسلام مشبہ شو آبادی مشبہ بھی شو کلام کے مشبہ ذکر دے. کلام کے مشبہ ذکر ہے کم استعاری مکنیہ. 5 کے تخیل دے ځکه آبادی پستنې ورسره لازم دي کنه او ستنې اکثره 5 ځکه یو مینس کې یو طرف ته او دو بل طرف ته او علا پاسه پیچول شوي نو دا ترشیح ده. دویم قول دار چې دا استعاره طبیعیه ده. د بنی الاسلام علی 5 دا استعاره طبیعیه ده. استعاره طبیعیه دې ته وایي چې اصل استعاره په مصادرو کې جوړ شوي او د مصادرو نه بیا افعال جوړ شوي. تشبیه د بنا د اسلام د خیمه سره چې 15 ستنې لري
نو د بنا د اسلام تشبیه ورکړل شوې ده د بنا د خیمې سره مصادرو کې استعاره رااله بیا د بنا نه بنیه جوړ شوی تاسو په دې پوه شئ دا استعاره طبیعیه شو دریم قول دا دی چې دا استعاره تمثیلیه ده استعاره تمثیلیه دې ته وایي چې مجموعه هیئت مشابه شي د مجموعه هیئت سره د اجزاو تشبیه نه وي د اجزاو سره دلته اسلام په بنا د 5 سیزونو کې مشابه دی د هغې خیمې سره چې 5 ستنې لري د تشبیه د اسلام په 5 بناو کې راغلی ده د خیمې سره چې 5 ستنې لري شهادت ان لا اله الا الله دا به مرفوع وای که منصوب او که مجرور او اقام الصلاه ایتاء الزکا والحج و صوم رمضان ټول داسې دي درې واړه اعرابات پکې جاری کیږي شهادت ان لا اله الا الله چې شنو بدل بشي د 50 نه که شهادت ان لا اله الا الله چې خبر بشي د مبتدا محذوفي احدها شهادت ان لا اله الا الله یا وهي شهادت ان لا اله الا الله وانما واقام الصلاه وایتاء الزکا آیا دار چې منصوب دی مفعول دی فعل محذوفه د پاره اعنی شهادت ان لا اله الا الله اقام السلام د قشان دروانه احتمالات پاکستان اقامه مصدر د باب افعال دی دی کې وو محذوب دی او د هغې په عوض کې تا راوړل شوې ده اقامت مګر د تطویل د عبارت د وجې نه تا حذفه شوې ده ځکه وروسته د اقامه نه اقامې مضاف الیه ورسره ذکر دی الصلات د مضاف الیه استغنا راوړې ده د تا نه خبرې ته هم خیال راغی وجه د حصر په 5 کې د اسلام د بنیادونه 5 ولې دي وجه د حصر پکې سره وجه د حصر پکې دا ده چې د عبادات به خالی نه یا به قولی او یا به فعلی که قولی و نو دا شهادتین که فعلی و بیا به خالی نه یا به ترکی او یا به ایجابی که ترکی و نو دا صوم شو ځکه صوم کې ترکی د مفطرات ثلاثه نه کړ او که ایجابي و نو بیا به خالی نه یا به بدني محض نو دا صلات یا به مالی محض نو دا زکات یا به مرکبی د بدني او د مالی نو دا حج سوال دار چې شهادتین په دې نور باندې څلور باندې ولې مقدم کړو جواب دار چې شهادت عقیده ده او عقیده بنیاد دی نو ځکه مقدم کړو صلات په زکات او حج باندې ځکه مقدم کړو چې صلات وجودي دی او وجود اشرف دی او اشرف احق بالتقدیمی صلات زکه مقدم که چې په هر چا فرض دی او په هر ځای کې فرض دی نو 2 تعمیم دي پکې په هر چا فرض دی او په هر ځای کې فرض دی زکات بیا مقدم که ځکه زکات په هر ځای فرض دی په هر چا نه دی فرض نو یو تعمیم پکې راغی او حج ځکه وروسته که چې حج دې کې تعمیم نشته په هر چا هم نه دی فرض او هر ځای کې هم نه دی فرض بعضې خلکو باندې فرض دی او په یو ځای کې فرض دی چې بیت الله دی خبرې ته هم خیال راغی نو دا یې ځکه مقدم کړ او دا درې واړه بیا د صوم نه ځکه مقدم کړ چې دا ایجاب دی وجودي دي او وجود اشرف یو اشرف حق بالتقدیمی او خو سلب دی عدم دی تاسو باندې به اعتراض وارد شي
چې اجمال کې خو 5 دي، بني الاسلام علی 5 او تفصیل کې 6 دي. شهادتین شو، اقام الصلاة، ایتاء الزکات، حج او صوم رمضان. شهادتین خو 2 دي کنه. جواب دار د وجه د ملازمې نه دواړه یو ګرځېدلي دي، ځکه دواړو په منځ کې تلازم دی، دواړه یو ګرځېدلي نو یو شو 15 شو. دلته په تاسو اعتراض وارد شي. بني الاسلام علی 5، اسلام بنا شوی دی په 5 سیزونو. نو اسلام مبنی شو، مبنی، او دا 5 سیزونه چې شو مبنا علیه شو. څه شو؟ او مبنی غیر د مبنا علیه نه. په دې پوهیږئ؟ دا چت مبنی دی او دا ستنې مبنا علیه دی. نو دا چت غیر دی د چا نه؟ دا ستنې دي هغه چت دی. چت ته ستنې نه وایي، ستنو ته چت نه وایي. نو د مبنی او د مبنا علیه په منځ کې تغایر وي که نه؟ نو دلته اسلام مغایر شو د دې 5 سیزونو نه. ما هو المقصود د مصنف حاصل نش. د مصنف مقصود دا دی چې اسلام کې دغه وښیي، ترکیب ثابت کی. دلته خو اسلام کې ترکیب نه دی راغلی، بلکې په مبنا علیه د اسلام کې ترکیب راغلی دی. او مبنا علیه د اسلام خو غیر د مبنی نه چې څوک دی؟ اسلام دی. اسلام کې خو ترکیب رانغی. تاسو ما په دې خبره پوه شئ که نه؟ پې پوه شئ؟ تاسو به 2 جواب وکئ، یو لنډ جواب او یو تفصیلی جواب. لنډ جواب به دا وکړي چې علا په معنا د من سره دی. بني الاسلام من 5، اسلام جوړ شوی دی د چا نه؟ د 5 سیزونو نه. 5 سیزونه بعینه اسلام شو. دا مختصر جواب. دویم جواب به دا وکړي دلته د مبنی او د مبنا علیه په منځ کې اتحاد ذاتی دی، تغایر پکې اعتباری دی. ځکه من حیث المجموع ته چې وګوري نو دا مبنی دی، او احادو ته چې وګوري کل فردن فردن ته نو بیا مبنا علیه دی. دا څو دي؟ نو دا 1 شو، دا 2 شو، دا 3 شو، دا 4 شو، دا 5. دا 5 دي که یو دی؟ دا خو یو دی. نو 5 ورته ولې وایي؟ دې مجموعې ته 5 وایي. نو دا 1 2 3 4 5. 5 کم دي؟ ما ته په لاس کې دی. کم دي لاس په کې دی؟ 5 تاسو ته ښکاري؟ 1 2 3 4 5 درته ښکاري. 5 کم دي؟ 5 نشته که نه؟ تاسو په دې پوه شئ. نو 5 او د دې احادو په منځ کې اتحاد ذاتي او تغایر اعتباري دی. دې ته چې وګوري چې دا مجموعه ده نو دا 5 شو، او کل پردن پردن ته چې وګوري نو دا احاد شو. شیخ خو یو دی که نه؟ دا پخوا یو سړی و، مولا و، زوی طالبی ته لیکلی و، هغه منطق ویلی و. منطق یې ښه زده کړی و. چې راغی پلار ته تپوس وکړه څنګه څه چل وشو؟ او دا سبق مې زده کړ. ماښام دی نو یو میلمه دی، یو دی دی، یو مور ده، یو پلار دی، او 3 هګۍ دي. او کسان څو دي؟ پلار چې ای کاش چې 4 هګۍ وی نو یوه به د ټولو شوې وي. 4 تنان یو 4 هګۍ به وي. دا خو 3 دي. دا زوی ورته هېڅ پروا مه کوه، ما داسې علم زده کړی چې د 3 نه 4 جوړولی شم، او 4 نه 5 جوړولی شم. 4 نه 3 نه یو به پې ور زیاتېږي. تاسې په دې پوه شئ؟ وایي څنګه؟ وایي دا 1 هګۍ، دا 2 هګۍ، دا 3 هګۍ، او 3 واڼې را جمع کړې، وایي دا یې مجموعه. او مجموعه د هر واحد نه غیر نو دا مجموعه یې 4مه شوه. پلار ورته بس خبره خلاصه شوه. 1 هګۍ د مور شوه، 1 د میلمه شوه، 1 زما شوه، ستا مجموعه شوه. صحیح شه. استاد صاحب نه مې دا خبره اورېدلې وه. هغه به ویل منطق یې ډېر کچه و. چې پلار ورته ویل چې مجموعه ستا شوه نو 3 واڼه به یې را غونډې کړې وي، ځکه مجموعه د چا نه جوړوي؟ د احادو نه جوړوي که نه؟ تغایر خو پکې اعتباري حقیقي نه وي که نه؟ په دې خبره تاسې پوه شئ. د مبنی او د مبنا علیه په منځ کې تغایر اعتباري دی، او اعتباري تغایر له اعتبار نه وي.
تغایر اعتباری دا یا اعتبار نہیں کنا اتحاد ذاتی دے پمینس کی دویم اعتراض بہوشی پورستا حادثو کے براشی چی ایمان بضع و سبعون یا بضع و ستون شعبتن شپگ اویا یا شپگ شپیتا صدپاس اویا یا صدپاس اتیا شپیتا اجزا دی دے ایمان اور دلتا دے وی پینز دی دا سنگ چل دیکھئے حدیث سر تعارض راوی جواب دارے چی دا اہم شاعر دا اسلام دی انورم اجزا دی خو اہم پاکی دا دی نو دی حدیث کی اہم ذکر سی دویم جواب دارے دا پینزم من حیث المجموع بل دن کے نو نزکے دلتا دا پینز بالخصوص ذکر دریم جواب دارے چی دا اصول و رؤوس دی او حغا نور سانگی دی دا اصول دی و رؤوس دی نزکے دلتا زان لذکر پینزم باس مناسبت دا حدیث دا کتاب الایمان سرا دا حدیث شریف مناسبت دا کتاب الایمان سرا سدی مناسبت دا حدیث دا کتاب الایمان سرا دا دے پتا صبح اعتراض وارد چی ترجمت الباب کی کتاب الایمان دے و حدیث کے دا اسلام تذکرہ وشو نو دا حدیث شریف اور دا ترجمت الباب پا مینس کی مناسبت رانا سوال بانی پوچھے تاسو با جواب کئی چی محدثین خوئی چی ایمان و اسلام یو دی بیا خدا غوی پنیز مناسبت کیسا خبر نست اور چی سوک پا تغایر قائل دی متکلمین فوقہا پا تغایر دی ایمان و دی اسلام قائل دی بیا غوی وی کتاب الایمان کے عبارت کی معطوب حذف دے تقدیر دے عبارت دا سے دے کتاب الایمان و بیان لوازمه و توابعه و مقتضیاته کتاب الایمان کے بعد ایمان مسائلم ذکر کی گی دا ایمان لوازم دا ایمان توابع دا ایمان مقتضیات نو پا لوازم و توابع کی اسلام ہم راغے کنن مناسبت ورسر واضح شکن تاسو بدے خبر پوچھ سوئی دی بل حدیث تا متوجہ شئی وعن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع و سبعون شعبتا فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان دے حدیث شریف کے پنزو مباحث تا خیال کوئی اول باس احوال دراوی دا حدیث شریف دیم باس ما هو المقصود من الحدیث حدیث شریف کے سب بیان والغواری دریم باس مختصر تشریح دا حدیث شریف اور دریم باس ما هو المقصود من الحدیث سلورم باس حل دا الفاظ و مفردو اور اعتراضات و جوابات پینزم باس مناسبت دا حدیث دا کتاب الایمان سا اول باس احوال دا راوی دا حدیث شریف دے حدیث شریف کی دے حدیث شریف راوی دے حافظ الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نبوت نا تقریباً یول اسکال مخ کے پیدا شوی اور دا ہجرت پوم کال دا فتح خیبر پا موقع باندی اسلام راوڑے دے دا اصحاب صفونو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر ملازمہ اختیار کرا اور دا غن حدیث دکڑا اور نبی علیہ السلام دتا پا قوت دا حافظی دعا وکڑا خدا دا حافظہ مضبوط کی نہ پنزوس یا وہ پنزوس ہجری کی دا آتاویا کالو پا عمر بانے وفات شوے جنت البقیع کی دپن دے مدینہ منورہ کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف سلور کالا سکم صحبت
کړی دی، لیکن د دې باوجود صحابه کرامو کې کثیر الروایت دی. او دی وایي د دې وجه څه ده؟ یو خو د نبي علیه السلام دعا ده، بل دا چې مهاجر صحابو به تجارت کاو، انصار صحابو به ذمہداری کوله، او د ابو هریره کار سو نی زمینداری کول او نی تجارت کول، نو سبق نه بغیر بل کار نه و، نو ځکه ډېره حدیث روایت شي. د ده د مرویاتو تعداد 15,304 اویاد. امام بخاری فرمای ابو هریره نه 800 نه زیاتو صحابه کرام او تابعینو روایت کړي دي. قبیله په لحاظ سره د دوسی دی، دوس یو قبیله ده. د دا اصلي نوم سو په دې کې تقریبا 15 اقوال دي. امام نووي وایي چې صحیح قول دا چې د دې اسلامي نوم عبدالرحمن ابن صخر دی، او جاهلي نومي عبد شمس او یا عبد عمر دی، او کنیت ابو هریره د په نوم غالب راغلی دی. ابو هریره ورته ولې وایي؟ نبی علیہ السلام د سره پیشو ولیدله چې د په سره لوبې کولې. نبی علیہ السلام ورته وایي دا څه شی دي؟ دی ورته وایي هرتون، پیشو ده. نبی علیہ السلام ورته یا ابا هریره، یا ابا هیر، کله به ورته د مینې نه یا ابا هیر ویلې، کله به ورته یا ابا هریره. بعد دا نوم د ده سره داسې ونښته چې بیا ترې نه جدا کېده، ابو هریره و ابو هریره. د نحوې د قاعدې مطابق ابو مضاف د هریره مضاف الیه ده، په کار ده چې په تا باندې جر راشي د اضافت د وجه. یو جماعت دا غوره کړیم دي، لکه جمهور محدثینو مسلک د منع صرف دی چې ابو هریره غیر منصرف دی. یو پکې عالمیت دی او بل پکې ترکیب دی. تاسې په دې پوه شئ؟ نو ابو هریره به وایي، ابو هریرتی به نه وایي. او دا په منزله د کلمه واحده ګرځېدلې ده. بهر حال لفظ ابو هریره کې دوه حیثیتونه دي، یو اصل حالت او یو موجوده حالت. اصل حالت په اعتبار سره د ابو اعراب بدلیږي، را بدلیږي. جانی ابو هریره، رایت ابا هریره، مررت بی هریره. او د موجوده حالت په اعتبار سره د هریره په تا باندې جر نه راځي. پوه نه شئ؟ پې پوه شئ؟ دی په اصحاب صفو کې نبی علیہ السلام چې اوله کومه مدرسه وه صفه، اسلام کې د ټولو نه مخکنی مدرسه، هغې کې څه مقیم طالبانو، هغې ته اصحاب صفه وایي. څومره کله به کم شو او یاو ته به راورسېده، کله به زیات شو 400 ته به تعداد ورسېد. تاسو په دې پوه شئ؟ څوک به راغی اسلام به یې راوړو، جومات ته به یې ولېږه، قرآن زده که، حدیث زده که، کور به یې نه و، خپلوان به یې نه و. چا به واده وکړو نو هغه به طالبۍ نه ووته، کور به یې جوړ شه، مقیم به شي، اقامت سفر نه به ختم شي. چا به چې واده نه و کړی هغه دلته و. نبی علیہ السلام به چې غزواتو ته تنو ورسره تلل به دی، او ډېرې سختۍ د تکالیفو زندګي به یې تېروله. په دې کې عظیم عظیم شخصیتونه او ابو هریره رضی الله تعالی عنه، حذیفه ابن الیمان، ابو عبیده ابن الجراح، عبدالله ابن عمر رضی الله، ابو درداء رضی الله تعالی عنه، سلمان ابن الاسلام رضی الله تعالی عنه وغیرہ. داسې عظیم شخصیتونه پکې. دویم باس مختصر تشریح د حدیث شریف ته وګورئ. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الایمان 70 شعبة، ایمان 170 شعبې دي. فافضلها، غوره په دې کې قول لا اله الا الله، وینا د دې ده چې لا اله الا الله. وادناها، ټولو کې ټیټه د دې نه اماطة الاذى عن الطریق، ضررناک څیزونه لرې کول دي د لارې. والحیا شعبة من الایمان، بالخصوص حیا یو عظیمه حصه ده د ایمان.
تاسو په دې پوه شئ. دریم بحث ما هو المقصود من الحدیث. حدیث کې مقصد څه شی دی؟ حدیث کې رد دی، مقصد بیان د اجزاو د ایمان ذکر کوي چې څه د پاسه او یا اجزای دي، او مقصد رد دی په مرجع او متکلمینو چې ایمان بسیط ګڼي. وګورئ ایمان ذو خصالن شو او هر ذو خصالن مرکبی، نو ایمان مرکب شو، کبرا ور سره ضم کوي، هر مرکب یزید و ینقصو، نو پل ایمانو یزید و ینقصو. متکلمینو د طرفه به تاسو جواب وکئ چې یو اصل ایمان دی او یو ایمان په درجه د کمال کې دی. اصل ایمان دا په مرتبه دا لا بشرط شی کې دی، او ایمان په درجه د کمال کې دا په مرتبه د بشرط شی کې دی چې کمال دی. نو موږ چې وایي چې ایمان بسیط دی، دا کم ایمان یادو؟ لا بشرط شی چې په مرتبه د چا کې دی؟ لا بشرط شی. او دا اجزا چې ورته تا ثابت کړه دا د کم ایمان دپاره؟ هغه ایمان ته چې په درجه کمال کې دی چې بشرط شی دی. نو زمونږ او ستاسو په منځ کې تعارض د خبرو نشته. اوس پې پوه شوئ؟ څلورم بحث حل د الفاظ مفرده. الایمان بضع و سبعون شعبة. بضع څه ته وایي؟ ټوټې ته وایي او حصې ته، مجهولې حصې ته. لکه نیب څه د پاسه، خو نیب بغیر د عقد نه نه استعمالیږي. نیب و سبعون، نیب و تسعون، او بضع په احادو کې هم استعمالیږي. قرآن کې الله فلبث فی السجن بضع سنین، اعدادو نه بغیر هم راغی کم. شعبتن، شعبه حصې ته وایي، څانګې ته، جمع شعوب دی. او چې شعب شي نو بیا درې ته وایي، جمع شعاب راځي. او چې شعب شي نو بیا قوم ته وایي، جمع شعوب راځي. جعلناکم شعوبا و قبائلا. شعب درې ته وایي، جمع شعاب ته. شعب قوم ته وایي، جمع شعوب ده. او شعبتن څانګې ته وایي. تاسې په دې پوه شئ؟ حیا د باب سمعانه د حیا یحیا. تغییر او انکسار ته وایي. سړي کې تغییر راشي، ماتوالی پکې راشي، یو بل حالت په سړي راشي. په اصطلاح کې څه ته وایي؟ تغییر یعترض الانسان. یو تغییر ته وایي چې انسان ته پیښ کېږي عند فعل ما یلام علی، په وخت د کولو د هغه څه کې چې تا پې خلک ملامته کوي. دې لاره کې سړی د رڼا ورځ باندې ناست یو پرتوغاښ کولاو کې تشې امتیازې کوي، او دا خلک تېرېږي، او یو سړی ورته وایي داسې څوک کوي. سړی بدل شي که نه، دې بدلېدو ته حیا وایي. پیدا م کړه، دا یو کیفیت دی چې انسان ته راشي. دا خو مطلق حیا ده. حیا شرعي څه ته وایي؟ حیا شرعي، حیا شرعي هي الحالة المتولده في الانسان. دا داسې یو حالت دی چې پیدا کیږي په انسان کې بعد النظر الى آلاء الله تعالی الغیر المتناهیه و تقصیراته الکثیره. د خدای ګڼو انعاماتو ته وګوري او د خپل ځان تقصیراتو ته وګوري، او دکې یو کیفیت راشي چې زه څه کوم او زما رب ما سره څه کوي. دې ته حیا شرعي وایي. تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې حیا جدا ولې ذکر کړه؟ والحیاء شعبة من الایمان، دا جدا ولې ذکر کړه؟ جواب دار چې حیا ملاک د ټولو حسناتو دی او جامع د ابوابو د خیر دی. او چا کې چې حیا نه وي نو هغه کې دین نشته، او چا کې چې حیا وي نو هغه کې هر څه شته.
تاسو په دې پوه شئ ځکه حدیث شریف کې راغلی دی اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت چې حیا دې فوت کړ نو بیا چې سکې هغه کوه دې حدیث کې خدا سي دی الحیا شعبة من الایمان حیا د ایمان یو حصہ ده بل صحیح حدیث کې دی الحیا شطر الایمان د ایمان جز ده دریم حدیث کې براشي الحیا الایمان كله حیا ټول ایمان ده کله ورته جز وای لکه نسب کله ورته کل وای تاسو په دې پوه شئ کله ورته نسب وای کله ورته جز وای دا ولې یو شی نسب او جز کېدی شي نسب او کل جواب دا دی او یو شی نسب هم کېدی شي او کل هم کېدی شي روح د انسان جز دی ځکه د انسان دوه اجزا دي جسد او روح ته څه وایي نسب ورته وایي د انسان کنه او بغیر د روح نه انسان پاتې کېدی شي نشي پیدا کېدی ټول انسان عبارت د روح نه دی روح کلم شو ځکه بقا د کل من حیث الکل په دقه جز ده کنه نو کل ورته وایي تاسو په دې خبره باندې پوه شئ نو بقا د ایمان په حیا ده نو ځکه ورته الحیا الایمان كله وایي تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې حیا خو بیا کافر کې هم شته کړ نو څنګه وایي چې الحیا شعبة من الایمان جواب دار چې دا کافر کې چې کومه حیا ده دا نفسانی حیا ده او مقصود چې دلته دی چې شعبة من الایمان د دې نه حیا ایمانی شرعي ده دا په کافر کې نشته بل اعتراض به وارد شي حیا خو یو طبیعي شی دی غیر اختیاري او ایمان خو نوم د اجزا اختیاریو دی حیا کې د چا اختیار شته که نشته که لکه یو سړی وایي د پلانکي شنې سترګې د ایمان حصه ده شنې سترګې د ایمان حصه ده نه ده که نه شنو سترګو کې خو د دې سړي څخه اختیار نشته او ایمان حصې خو هغه دي چې د سړي اختیاري پکې اختیاري څیزونه سوال باندې پوه شئ تاسو به جواب وکئ دلته مراد حیا طبیعي نه ده بلکې مراد حیا شرعي ده چې موږ ورته ادب هم وایو او حیا شرعي ده اختیاري ده غیر اختیاري نه ده یو بل اعتراض به وارد شي چې دلته خو وایي 70 شعبة او بخاری شریف کې وایي 60 شعبة نو دواړو روایت کې تعارض راغی که دلته څه دي الایمانو 70 بخاری شریف کې الایمانو 60 صد پاسه شپېته هلته دي دلته دي صد پاسه اویا دا تعارض راغی جواب حافظ ابن حجر رحمه الله وایي د بخاری شریف حدیث صحیح دی په دې نورو کې د راوي نه وهم راغلی دی وهم د راوي دی دویم جواب دا دی چې عدد اقل دی او 70 عدد اکثر دی او عدد اقل متیقن دی او متیقن اولا بالعمل دی نه روایت د 60 صحیح شو د روایت د 70 نه دا راجح دریم جواب حافظ عینی په عمدة القاری کې کړی دی و روایت د مسلم اولا دی ځکه دا زیادت د ثقه دی او زیادت د ثقه معتبر دی او که ته وایې چې بخاري شریف کې بیا چې 60 دی هغې سره څه کې پې پوه شئ جواب دا دی چې بخاري من حیث المجموع دی مسلم شریف نه ښه دی صحیح دی من حیث کل فردن هر حدیث ته چې ګوري بیا خو د مسلم نه غوره نه دی کړ پې پوه شئ من حیث المجموع اصح الکتب دی بعد کتاب الله الباری پنځم بحث مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره څه دی جواب دا دی چې حدیث کې اجزای مهمه د ایمان ذکر شو او وضع د ترجمة الباب هم د دقه دپاره شوي چې ایمان
د ایمان اجزا ذکر شي. نو الایمان بضع و سبعون شعبة په دغه جمله کې د حدیث مناسبت د کتاب الایمان سره راغی. درود شریف اللهم صل علی